بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 49 نمبر درس دی. په نن درس کې به انشاءالله مونږ د اودس حکم وایو چې د قرآن نه او د احادیثو نه په دې باندې دلایل پیش کوي. نو د اودس حکم سره د قرآن نه اودس ثابت دی که نه دی ثابت، د احادیثو نه اودس ثابت دی که نه دی ثابت. او دلته کې د اودس د حکم د دغه نه ولې شروع کړه، د قرآن او د حدیثو نه پکې د آیاتونه ولې راوړل، د قرآن او د حدیث نه ولې د اودس حکم شروع کو. وجه دا ده چې دې کتاب کې به مخکې څومره د اودس مسائل راځي، نو د هغې مسایلو دپاره دا دلیلونه د دلیل په طور باندې به ورله دا د قرآن آیاتونه پیش کوي. نو دلته کې وایي حکم الوضوء، حکم مضاف دی، الوضوء مضاف الیه. نو چې مونږ کله ترجمه کوو نو اول به د مضاف الیه ترجمه کوو او بیا به د مضاف ترجمه کوو. مضاف په عربی کې مخکې راځي، مضاف الیه وروستو راځي، او چې کله ترجمه کوو نو اول به د مضاف الیه ترجمه کوو بیا به د مضاف ترجمه کوو. حکم الوضوء، د اودس حکم، د اودس حکم. وضوء اودس ته وایي، حکم حکم ته وایي. قال الله تعالی، قال معنا ده دلته کې به دلته را قاله چې دی د دې فاعل الله جل جلاله دی، نو ځکه به مونږ دلته د قاله معنی وکړو او فرمایل، او فرمایل ادب سره به ووایو. نور د قاله معنی ده هغه اووې، هغه اووې چې فاعل الله پاک نه نور څوک فاعل وي ویونکي بل څوک نو بیا به مونږ وایو هغه اووې. خو دلته کې الله جل جلاله فاعل دی، ویونکي الله پاک دی، دخوا د الله کلام شروع کیږي، د الله جل جلاله کلام شروع کیږي. ځکه به قاله مونږ لږ ادب سره ووایو او فرمایل الله تعالی، الله جل جلاله، الله تعالی. قاله معنا ده او فرمایل. او فرمایل اردو کې وایي فرمایا. الله تعالی عمدغ الله تعالی، الله تعالی. یا ایها الذین، یا ایها معنا ده اے د یا ایها هر ځای کې معنا به وي اے. الذین هغه خلکو، هغه خلک، هغه خلک، هغه کسان، آمنو چې ایمان یې راوړی. یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو خلکو، اے ایمان والو خلکو. الله پاک دی مسلمانانو ته فرمای یا ایها الذین آمنو. یا دلته کې بعد هغه خلکو په ځای باندې مونږ ووایو کوم چې، کومو چې، کومو چې، کومو خلکو چې یا کومو چې آمنو ایمان راوړی. ایمان دا آمنو دا د جمع صیغه ده. آمنه معنا ده هغه ایمان راوړی، آمنا هغه دواړو ایمان راوړی، آمنو هغه ټولو ایمان راوړی. نو دلته به مونږ دلته ورته خطاب شوی دی یا ایها الذین آمنو. د دې ټوله معنا خلک داسې کوي، زموږ مفسرین ټول داسې ترجمه کوي اے ایمان والو، یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو. الله پاک ایمان والو نه مطالبه کوي یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو. اذا کله چې، کله اذا معنا ده کله چې، قمتم دا د جمع مذکر حاضر صيغه ده، د جمع تاسو ودرېږئ. قمتم تاسو ودرېږئ، قمتم تاسو ټول ودرېږئ، تاسو ودرېږئ. اے ایمان والو کله چې تاسو ودرېږئ الی الصلاة مانځه ته. د الی معنا بدلته کې وکړي ته، او الصلاة معنا ده مونځ. کله چې تاسو مونځ ته ودرېږئ نو فا معنا به مونږ کوو نو. اغسلو دا د امر صیغه ده، امر حکم پکې شوی دی. اغسل معنا ده ته ووینځه، اغسلا معنا ده تاسو دواړه ووینځئ، اغسلو معنا ده تاسو ټول ووینځئ. خدا اغسلو سره چې راکم دا غین ساکن سره چې کوم الف ته د دې الف نه مخکې دا فا ولګېده، نو د دې الف هغه حرکت ختم شو، هغه زیر ختم شو. اوس په فا باندې زبر دی، نو دا غین به د فا سره تړو. دا الف په اصل لیکلی کېږي ښه جي.
دا اصل کې داسې دی جي دې ته ګورئ اغسلو تاسو وینځئ خو د دې حمزه نه مخکې فا ورسره ولګېده فا د فا باندې زبر دی نو اوس د حمزه هغه حرکت ختم شو صرف الف پاتې شو نو دا فا به ډایرکټ د غین سره ملو کو فغسلو تاسو ووینځئ د دې فا معنی ده نو او اغسلو معنی ده تاسو ووینځئ ووینځئ تاسو ووینځئ وجوهکم وجوه دا د وجه جمع ده وجه معنی ده مخ یو مخ وجهان دو مخونه وجوه ډیر مخونه دلته ډیرو خلکو ته حکم دی نو ډیرو خلکو مخونه هم ډیر دي نو ځکه ورته وجوهکم وجوهکم وجوه مخونه کوم معنی د خپل کوم معنی تاسو او دلته کې معنی به کو خپل ٹھیک شو نو دلته وای یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا کله چې قمتم تاسو پاسئ الی الصلاة منستا کله چې تاسو منستا ادرېږئ کله چې تاسو ادرېږئ مانځه ته فغسلو نو تاسو ووینځئ وجوهکم خپل مخونه و ایدیکم ید یو لاس ته وایي ید یو لاس ته وایي د دوو لاسونو ته یدانې وایي یدانې ٹھیک شو او چې ډیر لاسونه یې که نه درې یا ډیر لاسونه نو هغوی ته اید وایي ایدی ایدین ایدی ٹھیک شو نو دلته کوي ایدیا ایدیکم ایدیکم ایدیا دا د ید جمع ده معنی ده لاسونه او معنی د واو معنی ده او ایدیا معنی ده لاسونه او کوم معنی ده خپل دلته معنی خپل ده نور د کوم معنی ده تاسو الی معنی ده پورې دلته کې به د الی معنی مونږ کو سره مرافق دا د مرفقتون جمع ده مرفقتون دا د سنګل ته وایي مونږ ورته سنګل وایو او په عربی کې ورته مرفقتون وایي او دوو ته د دوو سنګلو ته مرفقتانی وایي او ډیرو ته مرافق وایي مرافق نو ګورئ دلته دا مرافق دی الی المرافق سنګلو پورې نو ګورئ دلته کې ایمان والا ډیر کسان دي نو ډیرو کسانو سنګل هم ډیرې دي نو ځکه ورته دلته د جمع صیغه راله الی المرافق سنګلو پورې نو موږ سنګل دې سنګل ته مرافق په عربی کې وایي ٹھیک شو جی نو و ایدیکم خپل لاسونه ووینځئ الی المرافق سنګلو پورې مطلب دا دی چې سنګلو پورې خو دا ځای راځي خو دلته د الی معنی ده سره ځکه دا د مخکې د اصول الشاشي د فنونو مسله ده نو ځکه دلته موږ ډېرې خبرې نه چیړو ځکه دا د اولاد طلباو دپاره کتاب دی نو ځکه بس موږ صرف دلته وایو چې د الی معنی ده پورې اردو کې وایي تک او دلته کې به موږ وایو سره د الی معنی به سره وایو ځکه چې سنګلو سره وینځل لازمي دي که نه نو سنګلو سره دې سنګلو پورې به نه وینځي بلکې د دې نه به یې لږ ښکته پورې وینځي ټیک شوه جي نو مرافق سنګلې وامسحو امسح یو کس ته چې وایي چې یاره ته مسه وکړه نو هغې ته وایي امسح ته مسه وکړه دوو ته وایي امسحانې تاسو امسحا تاسو دواړه مسه وکئ او امسحو تاسو ټول مسه وکئ نو دلته کې دا د امسحو دا د جمع د امر جمع صیغه ده د واو معنی ده او امسحو دا د امسحو دا حمزه نه ده د دې لاندې زیر وي خو چې کله د دې حمزه نه مخکې یو زبر والا حرکت وي نو د دې حمزه حرکت بیا ختمیږي دا حمزة الوصل دی نو دا به بیا مونږ وایو دا میم ساکن به بیا دی واو ورسره به میلاوو نو بیا به مونږ وایو وامسحو او تاسو مسه وکئ تاسو مسح وکئ برؤوسکم با معنی ده باندې دلته به د با معنی مونږ وکړو باندې او رؤوس چې دی رؤوس دا بیا جمع دی رأس
سر ته وایي دوو سرونو ته رأسانې وایي او ډېرو د دوو نه زیاتو ته رؤوس وایي رؤوس نو رؤوس چې دی دا د رأس سر ته وایي د انسان دا سر نه دی سر نو رؤوس دا سرونه کوم خپل نو دلته کې وایي وامسحو برؤوسکم په خپلو سرونو باندې مسح وکئ وامسحو تاسو مسح وکئ برؤوسکم په خپلو سرونو باندې دا کوم معنی به اولو کې بیا به د رؤوس معنی وکړي بیا به د باجاره معنی وکړي نو دا رؤوس مضاف دی او دا کوم مضاف الیه دی اول به د مضاف الیه معنی کوي بیا به د مضاف معنی کوي بیا به د حرف جر معنی وکړي برؤوسکم خپل سرونو باندې ٹھیک شوه وامسحو مسح وکئ وارجلکم ارجلکم چې دی دا ارجله دا د رجلون جمع ده رجل یو خپې ته وایي رجلانې دوو ته وایي او ارجله چې دی که نه دا ډېرو خپو ته وایي ټول خپو ته وایي ټیک شوه د دوو نه چې زیات یې هغې ته خپې وایي ارجله وایي ارجله و معنا ده او ارجله خپو جمع ده د رجلون جمع ده ارجله او کوم معنا ده خپل ټیک شوه جي و ارجلکم او خپل خپې وینځئ الى الكعبین الى معنا ده پورې او دلته کې به معنا مونږ کوو سره کعبین چې دی که نه دا کعبتون چې دی کعبتون دا د ګیټۍ ته وایي د خپو دا ګیټۍ نه ده جي د خپو دا کم اوچت غونته کې اډوکې چې دی زما دا خپل نور نه راوچتېږي اوس په مې درته یعنې هغه پریکټیکلي ښودلی وو چې یاره دا چې کم دی که نه دا که ښکاري درته زما د خپې دا ګیټۍ نو دغې ته کعبتون وایي کعبتون او دوو ته کعبتین وایي کعبتان هم ورته وایي کعبتین هم وایي نو د هر انسان د دوه خپې وي او د دواړو خپو ګیټۍ وي نو ځکه وایي چې الی الکعبین تر د ګیټو پورې دواړه ګیټۍ د خپو دا ګیټۍ یادوي ښه مونږ ورته ګیټۍ وایو نور زموږ پښتانه سوات والا دیر والا باجوړ والا او دغه شان د تیرا والا د افغانستان والا هغې د خپې دی چې کوم دا د خپې نه دی د خپې دا چې کوم دا پړسېدلی غونته هډوکی دی دغه خپې سره ښکته دا سپلی چې ورسره تړي دغه ځای کې نو دغې ته هر څوک خپل نوم وایي مونږ ورته پښتو کې ګیټۍ وایو نو دغه ګیټۍ ته چې دی کعبتون وایي په عربۍ کې نو کعبین کعبتان او کعبین چې دی دا کعبین معنی دا دغه دی کعبون ورته وایي او کعبین چې دی دا دوو ته وایي کعبون دا دغه ته وایي دا ګیټو ته وایي د خپو ګیټۍ ټیک شو جي نو دا د قرآن پاک نه ثابت دی چې تاسو اودس وکئ تاسو چې مونځ ته ودرېږئ نو د مونځ نه مخکې تاسو خپل مخونه ووینځئ خپل لاسونه ووینځئ سره د سنګلو پورې یا سره د سنګلو داسې معنی کوه وامسحو برؤوسکم او د خپلو سرونو مسح وکئ وارجلکم الی الکعبین او خپې سره د ګیټو ووینځئ نو دا څلور په اودس کې څلور فرض هم دي انشاءالله مخکې را روان دي ټایم په ټایم باندې نو هغه دا وګوره د قرآن نه دا ثابت شو چې تاسو کله مونځ ته ودرېږئ نو تاسو اودس کوئ ٹھیک شو جی نو یا قال الله تعالی الله تعالی وفرمایل یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم کله چې تاسو ودرېږئ الی الصلاة مانځه ته فاغسلوا نو تاسو ووینځئ وجوهکم خپل مخونه و ایدیکم او خپل لاسونه الی المرافق سنګلو پورې یعنی مطلب سنګلو سره وامسحو او تاسو مسح وکئ برؤوسکم د خپلو سرونو و ارجلکم او تاسو خپې وینځئ الی الکعبین د ګیټو پورې یعنی سره د ګیټو ټیک شوه د ګیټو سره به وینځئ ګیټو پورې به نه وینځئ ګیټو سره به وینځئ ټیک شوه او بیا مخکې دلته کې حدیث یې راوړو د بخاري شریف او د مسلم شریف حدیث یې راوړو وایي قال النبي صلی الله علیه وسلم نو وګورئ دلته د قال فاعل چې دی هغه نبي صلی الله علیه وسلم دی نو د قال معنی به مونږ دلته مو وایو او فرمایل نور د قال معنی ده هغه ووي د قال معنی ده اس نے کہا
उसने कहा اردو کې وای مونږ پښتو کې وایو هغه ووی نو قال واو معنا ده او قال معنا ده او فرمایل نبی صلی الله علیه وسلم لا يقبل قبيله يقبل معنا ده قبلول لا يقبل معنا ده نه قبلي لا معنا ده نه او يقبل معنا ده قبلي یعنی قبلوي الله جل جلاله الله جل جلاله نه قبلي لا يقبل الله الله نه قبلي صلاه منز احدکم ستاسونا د یو قسم منز الله نه قبلي احد معنا دا کسی ایک کو یعنی یو قسم کم معنا دا ستاسونا احدکم ستاسونا یو قسم د دې ټول احدکم معنا به وایو ستاسونا د یو قسم ستاسونا د یو کس هم اذا معنا دا کله چې احدث معنا دا بی اودس شي بے اودسا حتی اردو کې وای یہاں تک کې مونږه پښتو کې وای تر دې پورې چې یتوضع معنا دا هغه اودس کوي تر دې پورې چې هغه اودس وکي رواه البخاري ومسلم د مسلم شریف او د بخاری شریف نه روایت ده ٹھیک شو جی نو قال النبي صلی الله علیه وسلم لا يقبل الله نه قبلي صلاه احدکم تاسو کې د یو کس منظم تاسو کې الله پاک د یو قسم منځ نه قبلي اذا احدث کله چې بیا ودسي چې کله یو کس بیا اودسي نو د هغه منځ او الله نه قبلي حتی يتوضع تر دې پورې چې اودس وکي او بیا منځ کوي هغه منځ الله قبلي او چې اودس نه کړي او منځ کوي نو د هغه کس الله پاک منځ نه قبلي نو دا زمونږه د قرآن نه دلیلو او د حدیث د مسلم شریف او د بخاری شریف د حدیث نه دلیلو چې اودس د قرآن نم ثابت دی د حدیث نم ثابت دی او مصنف رحمه الله دلته د اودس دا کتاب چې دی دا د دغه نه د قرآن نه او د حدیث نه ولې شروع کو نو وایي دا د برکت حاصلولو دپاره هم شروع کو مصنف رحمت الله علیه چې یاره دا کتاب د قرآن او د حدیث نه شروع کوم چې دا کتاب می برکتي شي او قبول شي او بله دویمه خبره ده چې یاره مخکې به په دې اودس کې څومره مسایل راځي د اودس څونه مسایل به راځي نو د هغه مسایلو دپاره د دلته نه د کتاب د شروع نه د اودس د شروع نه د قرآن او د حدیث دا دلیلونه موږ سره موجود وي نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام